نو قرآن زده کول پکار دی ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام وی کن عالما او متعلما او خادما ولا تكن رابعا فتهلك یا وګورئ قرآن طالب العلم جوړ شام قرآن په خپل زده کام که په خپل نشي زده کولای یا دې زده کړی نو بل ته وښایم قرآن دې په خپل زده کړی دی بیا کښېنم بل ځان ته کښېنو هغه ته قرآن وښایم کن عالما او متعلما یا خو به قرآن عالم یا به قرآن طالب العلم دا به لازمي ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي چې کن عالما او متعلما نو بیا دریم ځای کې وایي که دا دواړه نشي کېدی نو او خادما بیا د دوی خدمتګار جوړ شه د دوی خدمت کوه خو په څلورم ځای وایي ولا تكن رابعا فتهلك څلورم مه جوړېږه ګورئ هلاک بشي هلاک یا خو د قرآن عالم شه یا د قرآن طالب العلم شه یا د دې دواړو خادم جوړ شه خدمت وله کوه او یا او محبا د دې دواړو سره محبت کوونکی جوړ شه بلکې د دې درې واړو سره د عالم طالب او د خادم د دې دواړو د دې سره مینه محبت کوه او پنځم مه جوړېږه ولا تکن خامسا فتهلك پنځم مه جوړېږه ګوره هلاک بشي بل روایت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي چې کن عالما او متعلما او خادما او محبا او مستمعا ولا تكن سادسا فتهلك کچرتا عالم هم نشي جوړېدی طالب العلم هم نشي جوړېدی خدمت تم اوزگار نے اقبل مزدوری کے خدمت تم نے اوزگار من محبت تم دا علماء و طلباء سر نشتا بیادا سکارو کا او مستمعان دا دے دوانو خبر اوریدن کے جوڑ چا چی دوی سا خبر کئی دا قرآن نے کئی دا کتاب نے کئی کہ دا پتاو نے کئی دا دی خبر اورا ولا تکن سادسا فتهلك شپغم ګورې مو جوړېږه کني هلاک بشي هلاک چرته ګورې د عالم مخالفتونه کې چرته د عالم خلاف ندرېږي چرته ګورې د طالب العلم خلافونه کې چرته د طالب العلم خلاف منسوبه جوړونه کې ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام وی فتهلك ګورې هلاک بشي د پیغمبر وینا دا ګورې د چا وینا دا د پیغمبر وینا دا غني خلاق پشي هلاک چې پیغمبر ویلي دي چې دا سړی به هلاکیږي دا کس به هلاکیږي چې ګوره چا د قرآن والو مخالفت کړی دی ګوره الله ذلیل کړی دی چا چې د توحید والو مخالفت کړی دی ګوره الله ذلیل کړی دی هغه دا آدم علیه السلام د زامنو نه رواله چې کله مخالفت کړی دی نو الله ذلیل کړی دی هغه چې دی نو قتل د نفسو کو د څه د وجې نه مخالفت یې وکړو د اسلام خلاف یې وکړو د دین خلاف یې وکړو په ناجایزه باندې قتل وکړو نو الله هلاک کو هلاک قاتل وګرځېد قابیل قاتل وګرځېد او حابیل عاجزي ووجه وس چې څومره مرګونه کېږي په دې ټولو کې د قابل حصه ده ټول یو په هغه پسې ځي نو ګوره چېرته د قرآن والو مخالفتونه کې بیا راځه د ابراهیم علیه السلام زمانې ته وګوره نمرود الله په کومه طریقه باندې هلاک کو هلاک ځکه د توحید والو مخالفت یې کړی د وحدانیت والو مخالفت یې کړی د الله والو مخالفت یې کړی نو فرعون تو ګورم موتا د پاره نمونه پرېږي د نمونه ذکر توحید خلاف کړو د توحید خلاف منسوبه جوړ کړو الله هلاک کو هلاک داسې طریقې سره وکړه نو کاهره زمانه تراشد نبی علیه السلام زمانه تا نبی ګور ابو جهل تا
په کومه طریقه باندې هلاک او هلاک. ابو جهل امر طاقتور سړی ولنو، یو عمر رضی الله تعالی عنہ یو ابو جهل، او چې د دین مخالفت وکړ الله کوم ځای ځای کو په داسې طریقه باندې الله د دین مخالفین ختموي. او ګوره د روس د خلکو لپاره به یو نه وګرځي نه دا هغه خلک هلاک کړی دی الله. او بیا به تا یادوي چې ګوره دا هغه خلک دی چې د قرآن والو مخالفت کړی دی، دا هغه خلک دی چې د توحید والو مخالفت کړی دی. ځکه نبی علیه الصلاة والسلام وایي فتهلک، هلاک بشي هلاک. یا خو ګوره طالب العلم جوړ شه یا عالم جوړ شه، که دا دواړه نه نو د دې دواړو خادم جوړ شه خادم. که خادم یې نه جوړېږي نو د دې درېواړو سره محبت کوونکی جوړ شه، او محبا محبت ورسره کوه. که دغسې نه نو د دې خبرې ته کښېنه، او مستمعا یا خو د دوی خبر واوره چې څه وي. ولا تکن سادسا فتهلک، شپږم به جوړېږي ګنې هلاک بشي.